حضرت اسرائیل علیه السلام ته چې الله رب العزت د روح اخیستلو دا کار په حواله نو حضرت اسرائیل علیه السلام الله رب العزت ته فرمایي چې الله دا بني آدم اولاد چې کوم دی دا چې کلم بیا زمانو مالي نو ډېر په غلط ذکر به کوي او هر یو کس به بورې بالا وایي چې اسرائیل علیه السلام دا نوم به چې کوم دی ډېر په غلط خلک یادوي. الله رب العزت ورته وفرمایي چې اسرائیل علیه السلام د دې بني آدم اولاد دپاره ما یو څه اسباب دي دا اسباب به زه استعمالوم نو په هغه وجه به ته ورځې ته به ترې روح خورلی نو دغه خلک به تا طرف ته متوجه نه وي دا ټول سوچ او دغه به دې طرف ته وي زه به چې کوم دی په خلکو باندې بیماریانې راولم څوک به چې کوم دی څوک مطلب بیماریانې راولم یا به چې کوم دی په غورۍ باندې لګیا د موټرسایکل نه راوغورځېږي یا داسې نو دې لپاره الله رب العزت دا اسباب یې جوړ کړل چې حضرت اسرائیل علیه السلام ته چې خلکو سوچ لاړ نه شي. یو ځل نبی کریم یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو انصاری صحابي سر ته ولاړ او چې سر ته ولاړ نو دغه وخت کې ملک الموت یې ولید چې ملک الموت ولید نو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دې صحابي سره چې کوم دی لږ نرمۍ معامله وکړه نو ملک الموت ورته فرمایي چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه د هر مؤمن مسلمان سره چې کوم دی ډېر په رحم او په ډېر په نرمۍ سره چې کوم دی ساتي علمه دا چې کوم دی د هر یو کس نه علمه. بل ځای کې نبی حضرت اسرائیل علیه السلام هم فرمایي چې کوم د هر یو انسان چې کوم دی د ورځې زه د هغه سره 15 ځله په ورځ کې زه هغه انسان اینم زه د هر کې دی کو هغه چې کوم دی په شهر کې دی په کلي کې دی په هر ځای کې نو هغه سره د ورځې زما چې کوم دی 15 ځله ملاقات کېږي او 15 ځله چې کوم دی زه اینم زه د هغه د هر یو کار نه موافق یم هر یو کار یې زه پېژنم چې دی د نیکۍ کار وکړو دی د بدۍ کار وکړو او کوم یو کس چې کوم دی بیمار شي نو دا یو مرګ طرف ته ورته یو اشاره وشي او چې کله اسرائیل علیه السلام راشي نو دغه څومره بیمار شي هغه ټول ورته رامخامخ کړي چې دومره وخت کې چې کوم دی تا ته د مرګ چې کوم دی یو هغه راته ورته بد شوی د مرګ نه نو لیکن بیا هم تا چې کوم دی مونځ او دس ذکر اذکار نه کوه دا اسرائیل علیه السلام ورته دا بیا ورښکاره کړي چې دومره وخت کې ته بیمار شوی وي او تا چې کوم دی نیک عمل نه دی کړی نو موږ او تاسو ته پکار دی چې نیک عمل وکړو ذکر وکړو اذکار او تلاوت وکړو څنګه چې الله رب العزت فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي د مؤمن نه ډېر په اسانۍ سره ثابت راوځي او الله رب العزت فرمایي چې ستانه راضي او ته زمانه راضي شه دا چې کوم دی زما عزتمندو موږ او تاسو هم پکار دی چې موږ او تاسو چې کوم دی نیک عمل ذکر اذکار تلاوت وکړو چې کوم وخت کې اسرائیل راشي او ډېر په اسانۍ سره د رانه روح والي نو چې موږ او تاسو کو یو بیماری را باندې راشي یا د ګاډي نه وغورځو یا د مرګ نه بچو نو دا دې طرف ته اسرائیل علیه السلام الله رب دې طرف ته